البته چې ځکه چې داسې دي موږ ته کله توره شوه چې در لس صنفه موږ په یو رقم وویله، ځکه چې امیدونه مو درلودل، دغسې خوبونه مو درلودل چې موږ دا 12 صنفه موږ خلاص کړو، پوهنتونونه ووایو. ما خپله شوق و چې زه ډاکټره شم، نو هغه ټوله زموږ خوبونه مات شوه. ده زه په کندهار کې د پاینوي کې زه خیاطي زده کوم، د خیاطي کار لپاره راغلی یم. 6 میاشتنی کورس دی، هغه تاکید کوم چې خیاطي زده کړم. مخکې مې تر 10 صنفه پورې مکتب ویلی، خو هغه د نوي شرایط سره بند شو، نو نه مې سوای کولی چې ولاړه شم، ځکه چې ټول مکتبونه بند شوي دي. تر 6 صنفه څخه لوړ نور مکتبونو اجازه نشته درس وکړو. موږ ډېری دا زیاتره ډېر مشکلات لرو، خصوصا د کندهار ښځې چې بې محرمه وتلی نشو، د باندې انګلیسي سنټرونه بند شوه، تبلیغي کورسونه بند شوه. محرم خبره خو دا ده ځکه چې موږ تر کوره پورې ځو، ټکسي کې مو یوازې پرېږدي نه، ځکه چې زه څوک نه لرم چې ځان سره یې بوځم، یوازې یم، د کور ټول مسؤلیت ما په غاړه. دا هم ډېره غټه ستونزه ده نو د کندهار ښځو دپاره، یعنې د ټول وطن دپاره چې ښځه هېڅ نشي کولی، لکه پخوا چې په جمهوریت کې موږ وتلو هغسې نشي کولی.